الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. مخی آیتونو کی دا ویلے شویو چه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، خلق دا اللہ نہ بغیر ځان له شریکان نشي، او يحبونهم كحب الله، او دا شریکان سره دومره مینه ساتي څنګه چې دا الله سره پکار. نو اصل خبره خو هغه وا، اوس دا خبره مزید وضاحت ده چې دا خلق دا شریکان چې نشي دا په څه بنیاد نشي. نو یو بنیاد خو پدې کې مفادات دي چې مخ کتاب وی وتقطعت بهم الاسباب، مفادات په دنیا کې د دې کشرانو د مشرانو نه او د مشرانو د کشرانو نه مفادات، او د قیامت پر ورځ به دا مفادات ختم شي. نو بیا وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم، بیا به دې په منځ کې دا د دوستۍ او دا تعلق دا بنیاد به ختم شي ځکه چې مفادات ختم شو. وتقطعت بهم الاسباب، نو دا اسباب نه مراد د دنیا مفادات، هغه د دنیا مفادات خو په آخرت کې بیا یې نه، نو دا به ختم شي. یو وجه خدا. دویمه وجه تقلید جامد دی. تقلید جامد معنا دا چې بس زما پلار نیکه چې سکړی دا ټیک دی، او زمونږ روایات را روان دي، زمونږ څه اصول دي، زمونږ څه روایات دي، یاره بس دا کار ښه دی که خراب دی، دې کې مې کار نشته، خدا زمونږ د پخوانه طریقه ده. نو دغه هغه شی و چې دې دواړو څیزونو، یو د پلارانو مشرانو د تقلید، د جاهلانه تقلید، او دویم چې د هغه د مفاد پرسته. چې مفادات کله غالب راشي بیا خو سړی پلار نیکم پرېږدي، بیا خو پلار نیکم پرېږدي. خو کله کله سړی روایت پرستی، نو بس هغه وایي یاره زما د مفاداتو سره امکان نشته، خو د پلار نیکه دا رواج راټینګوم، د پلار نیکه دا خبره راټینګوم، او ستا دا خبره په دې وجه نه منم چې زما د پلار نیکه د خبرې مخالفت کوي. ته اوس د هغې خبره ذکر کوي، او د دې خبرې معنا خو واضحه ده چې ایماندارۍ نه د ایمان نه منې کوونکي څیزونه چې دي هغې کې یو دا تقلید آبا دی، چې دې ته دا وویلی شي چې د الله او رسول خبره ولې نه منې، وایي پلار او نیکه هم نه ده منلې. نو الله تعالی خو رد په دغه کافرانو په دغه مشرکانو په دې رویه باندې کوي چې د قرآن او د سنت په مقابله کې د پلار او د نیکه مني. دا هغې کسانو تذکره خو دلته مطلوب نه ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبره باندې د پوهېدو دپاره د چا خبره مني. د دې دواړو خبرو په منځ کې خو د ځمکې او د اسمان فرق دی. یو سړی د الله او د الله د رسول په مقابله کې د پلار خبره مني، دا قرآن دا آیت د دې دپاره دی. کم خلق چې هغې دا وایي چې دې کې تقلید خلاف راغی، وګوره تقلید او په دې آیتونو، او دغه تقلید نه مطلب هغه دی چې کوم څوک د ائمه مجتهدینو خبره مني په هغې اعتماد کوي. نو هغه ائمه مجتهدینو باندې اعتماد کول خو په دې بنیاد نه دي چې د الله او د الله د رسول په مقابله کې دي، هغه د الله او د الله د رسول په خبره د پوهېدو دپاره دا خبره کوي چې زه پې نه پوهېږم هغه پې پوهېږي، نو دی به پې ما پوهېږي. نو د دې دواړه په منځ کې خو د ځمکې او د اسمان فرق دی. لیکن بہرحال خلق لګیا دي بیا دا خبرې کوي. واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، چې کله وویلې شي دې ته تابعداري وکړئ د هغه څه چې الله راولېږه، قالو دی وایي بل نه، دا دغه نه کوو، نتبع ما الفینا علیه آباءنا، مونږ به تابعداري کوو د هغه څه چې مونږ ته دي مونږ په هغې باندې خپل مشران. آباءنا مراد مشران، مونږ پلار نیکه چې وایي. اولو کان آباؤهم، آیا دی به تابعداري کوي د خپل پلارانو مشرانو، اگر چې د دې دا پلاران مشران لا یعقلون شیئا، دی نه پوهېده په هېڅ شي باندې، یعنې عقل ورسره نه و، دین به نه پوهېده. ولا یهتدون، او نه دی په سمه لاره باندې و. لا یعقلون شیئا من الدین، د دین پسې خبره باندې پوهېدل نه، او ولا یهتدون، کله کله سړی پوهېږي نه خو بیا هم د چا باندې اعتماد وکړي نو په هغه سمه لاره روان وي. لکه د مثال په طور باندې یو سړی دی ناشنا دی او کراچۍ ته تللی نه دی او په بس کې کېناست، نو یو خو دا ډریور دی ده ته خو لار معلومه ده، نو دی خو په هغه لارو باندې دي، چوکونه پېژني، روډونه پېژني، ځای په ځای اشارې پېژني، روان دی. هغه بل سړی چې ناست دی کراچۍ ته روان دی هغه پوهېږي نه، هغه ته پته نشته چې دا ګاډی اوس په کوم ځای کې دی. کله کله ورته سړی ټلیفون وکړي په دې لاره مونږ په دې ګاډو کې ځو راځو، نو ګاډی په یو ځای کې روان دی، ده ته په موبایل څوک وایي لکه کوم ځای کې، نو دی روان د بټخېلې سره وایي ته په درګۍ کې روان یم، درګۍ او بټخېلې نه پېژني.
خو دومره ورته پته ده چې یاره دا ګاډی ګوره تیمرګرې ته روان دی دونه خو خبرې داسې دا سړی دونه خبرې چې یاره دا لار کراچۍ ته روانه ده په دې لاره رواني پته ورته نه وي خو اعتماد یې کړی یاره به دې ګاډي والا ویلي چې زه کراچۍ ته ځم نو پیسې هم وله ورکوي او هلته خلکو ته وینا هم کوي وایي زه روان یم کراچۍ ته اړو پته ورته نه نو دا خو هر چا ته دا لارې معلومېدل نه دي پکار خو چې چا ته معلومه وي نو هغه بل سړی به په هغه باندې اعتماد وکړي چې ده ته معلومه ده نو زه به په دې لاره ځم په دې باندې اعتماد کوم که ته وایې چې هر سړي ته به معلومه وي نو اول ځل به پې څنګه چې ته ما ته داسې ووایه ته وایې د هر سړي دپاره چې کراچۍ ته ځي هغه ته د کراچۍ لاره معلومېدل پکار دي نو ما اول ځل به پې څنګه ځي چې اول ځل پې ځي نو دا تله خو به ارام وي که نه ځکه چې معلومه ورته نه ده بیا دویم ځل چې ځي خیر دی بیا خو به ورته معلومه وي خو په دې اول ځل خو به دی کم از کم ارام کار کوي نو ته خو اول ځل نم سړی د ارام کار نه نشي بندولی د دې معنا دا ده چې څوک به په چا باندې اعتماد کوي چا ته چې په خپله لار نه معلومه په چا به اعتماد کوي چا ته چې ډرایوري نه معلومه په ډرایور به اعتماد کوي چا ته چې یو کسب نه معلوم په هغه کسب والا باندې به اعتماد کوي نو دغه اعتماد ته تقلید ووایه دا تقلید خو یو اصطلاحي لفظ دی کله کله د لفظ هغه ټولې معنی مراد نه د لفظ هغه تمام معنی یا هغه ټوله معنا همداسې مراد نه خدا یو لفظ اصطلاحي لفظ شي دا شی ډېر شور کوي دا لفظ د هغه دپاره یو اصطلاحي لفظ شي ورنه د دې هغه ټولې معنی مراد نه لکه اوس د تقلید لفظ ته د تقلید ټکی ووایه نو ته د اتباع وایه ولې د دې فقه په کتابونو کې ټول عمر دا تقلید دی که د اتباع ټکی پکې دی رای د فلان اتباع د رای د فلان نو موږ ولې اتباع ټکی وایو په دې کې څه چل دی سره د قرآن ټکی خو نه دی چې خامخا به موږ د تقلید لفظ وایو بل به نه وایو تقلید وایي څه شي ته نو تقلید معنا دا ده جرجانی وایي دوه ترجمې کړي وایي التقلید عبارة عن اتباع الانسان غیره یو انسان په بل انسان پسې ورپسې شي فی ما یقول او یفعل دا هغه د وینا پسې ورپسې شي یا د هغه په کار پسې ورپسې شي د هغه په شان کار کوي یا د هغه په شان خبره کوي معتقدا للحقیت او عقیده دی چې دی په حق دی عقیده دی چې دی څه دی دا په حق او من غیر نظر و تأمل فی الدلیل سوچ ولا په دلیل کې نه کړي خو بس وی دا باندې اعتماد یو سړی چې هغه د فرض کا د مثال په طور باندې ستانه قرآن زده کوي یا ستانه د فقه یو کتاب وي یا ستانه د حدیث یو کتاب وي او تا هغه ته ووایې چې هلکه دا عربي ده او د دې دا معنا ده نو هغه له خو عربي نه ورځي که نه نو په تا باندې اعتماد کوي ته چې ورته د عربۍ ژبې کومه معنا کوې ته چې یو ماشوم دی هغه تا ته وایي چې یاره زه بلکل صحیح حدیث معلومول غواړم احادیثو باندې عمل کول غواړم نو ته به ورته بخاري شروع کړې ته ورته د حدیث کتاب شروع کړې بیا هغه خو نه دی پوهه نو ته به ورته د حدیث معنا کې یا به ورته ته وایې چې دا حدیث صحیح دی او دا ضعیف دی او دا حسن دی او دا لغیره دی او دا لذاته دی او دا موضوع دی او دا نو دا خو چې هغه په تا باندې اعتماد نه کوي نو څنګه چل به کوي مخکې به څنګه ځي ته به انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوى دا معنا ده نو معنا یې خو هغه په پښتو کې نه ورځي نه په تا به اعتماد نه کوي نو څنګه به معنا یې زده کوي زه چې د عربۍ ژبې په ټکي نه پوهېږم نو زه به په لسان العرب باندې اعتماد کوم نو لسان العرب باندې ما ته وایي چې دې ټکي دا معنا ده نو زه به په اعتماد وکړم دې اعتماد نه بغیر کار څنګه کېږي نو خامخا به یو مرحله داسې راځي چې د چا په قول به اعتماد کول غواړي صحیح حدیث دی فرض کړه خو ته وایې چې امام بخاري ویلي چې دا حدیث صحیح دی که نو امام بخاري باندې اعتماد وکړو پیغمبر خو نه ویلي چې صحیح دی که نه د حدیثو دا صحیح او ضعیف پیغمبر علیه السلام ویلي که دا ورته د ائمه ویلي نو ته وایې هلکه امام احمد ابن حنبل وایي چې دا حدیث ټیک دی نو بس ټیک دی نو تا خبره امام احمد ابن حنبل پورې ورسوله د پیغمبر علیه السلام پورې ورسوه که پیغمبر علیه السلام نه راته دا ثابته کړه چې دا حدیث ټیک دی دا صحیح دی او دا بل نه دی دا ضعیف دی او دا موضوع دی او دا حسن دی او دا صحیح نو دا را به ته د کوم ځای نه را پیدا کې نو دا خبره به راځي نو اعتماد له به راځي د لغت په معلا کې به اعتماد کوم د حدیث په صحت باندې به اعتماد کوم د سند په صحت باندې به اعتماد کوم په رجالو باندې به په رجالو کې اعتماد کوم چې دا راوي څنګه دی دا چې دا راوي ټیک نه دی دا یو راوي چې کوم دی که نه دا ضعیف دی زبان ابن فائد یو راوي دی الکه زبان ابن فائد ضعیف دی دا پیغمبر علیه السلام ویلي دا ضعیف دی نو ستا د دې حدیثو د منلو دار و مدار خو په دې رجالو باندې دی
او د رجالو هغه صحت او ضعف چې دی هغه پر رجالو باندې دی. نو ته ما ته داسې حدیث ثابت کړي چې د هغې د راویانو مبارک پیغمبر ویلي دا ټیک دي. نو دا لکه د خبرې په مطلب باندې ځان نه پوهه کول دي. دلیل کله کله سړي ته نشي معلومېدی سوا د بل نه د اعتماد. خبره بغیر د بل د اعتماد نه بغیر کېږي نه. دارنګې بله معنا یې کړې ده وایي عبارة عن قبول قول الغیر بلا حجة ولا دلیل. د بل چا خبره معلومه کې هغه ومنې او دلیل او حجت درته نه ویلې. دلیل تا ته بلا حجة ولا دلیل معنا دا نه چې هغه خبره بې دلیله وي. خبره بې دلیله نه وي تا ته دلیل ویلی نه ځکه ته په دلیل پوهېږې. یو عام سړی چې بیزوګر دی هغه راشي او تا ته وایي چې یاره روژه مې ماته شوه که ماته نه شوه نو ته به ورته تمام د بخاري او د ترمذي او د شامي او د بحر دلایل وایې ورته په دې څه پوهېږي. هغه ته وایي یا ماته شوه یا ماته نه شوه. هغه یاره بس ماته یې ویلي چې ماته شوه. نه چې دا نه کوي نو څه به کوي؟ په دلایلو پوهېږي. نو دې اعتماد ته دې اعتماد ته څه ویلی کېږي؟ دې ته تقلید وایي. دا اتباع ده. موسی علیه الصلاة والسلام خضر علیه الصلاة والسلام ته وی چې زه اراده لرم چې زه ستا هل اتبعک علی ان تعلمني مما علمت رشدا. تا ته چې کومې سمې خبرې معلومې دي نو زه د هغې اتباع کول غواړم. نو قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. که ته به ما پسې راځې نو ما نه به تپوس نه کوې. بس زما شرط دا دی چې زما سبق یې زده کوې نو ما نه به تپوسونه نه کوې حتی احدث لک منه ذکر. زه به د خپله ځانه د اعتراض جواب تا ته بیان کړم. نو هغه وی ټیک ده. نو دا چې ووایې ته نو دی به وایي چې نه جي خو الله تعالی ورته ویلي چې د هغه خواړه لاړ شم ځکه یې ورته وایي چې اعتراض به د باندې نه کوم. نو بیا یې په اعتراض ولې کوم؟ زما په خبره پوهېږئ. ما دا د دلیل په بنیاد پیش کړو چې اتباع دې ته وایي. اتباع دې ته وایي چې کله کله به په سړي اعتماد کې نو دا معنا بدلی چې دا پیغمبر دی خو دا معنا به دی ذهن کې به دا تصوري چې دی ما د پیغمبر په خبره ښه پوهېږي. د ده په تقوا د ده په علم د ده په فهم د ده په بصیرت د ده په دیندارۍ په دې هر څه زما اعتماد دی. دی به ما ته د دین خبره کوي زه پرې نه پوهېږم د ده نه به ځان پوهېږم. نو هغه راته وایي چې فلا تسألني عن شیء ما نه به تپوس نه کوې. نو دغه مطلب شو چې تپوس دې کوې نو بیا به یې څنګه وایې چې زه ماشوم ته ووایم چې وایه الف با تا او هغه ماشوم تا پوی کړی چې زه ته ملک دا اوږد اوږد چې دی د الف دی هغه وایي څه دلیل دی د دې خبرې ته ما ته ثابته که پیغمبر علیه السلام بل الف دی حدیث راته پیش کړ. نو دا سړی به زه څنګه پوهېږم ته ما ته دا ووایه. دا به هله پوهېږي چې دی په ما اعتماد وکړي چې او زه یم دا الف دی نو دا الف دی چې زه یم دا با ده نو دا او دا با ده چې زه یم دا تا ده نو او دا تا ده. او که دی ما ته په هر ټکي کې وایي چې نه شابه ما له دلیل راوړه نو دی به څنګه ځي مخکې. نو ځکه موسی علیه الصلاة والسلام ته هغه وایي چې فإن اتبعتني که ما پسې راځې نو فلا تسألني عن شیء. په ټکي ټکي تپوس به زما نه کوې بس په ما به اعتماد کوې. نو دی وایي چې نه ما یو ځلې نو 15 کاله مخکې ما په درس کې دا نکته وویله نو بیا د بل ځای نه چا اعتراض راوړو د بل ځای نه چا به وړې وه نکته نو بیا اعتراض واپس راغی ډاک واپس راغی. نو په ډاک کې دا لیکلي وو چې دا دلیل ستا خطا دی. ځکه خطا دی چې موسی علیه السلام خو ځکه د خضر علیه السلام سره دا شرط ومنو چې زه به په تا اعتراض نه کوم چې الله تعالی ورته ویلي چې دا صحیح استاد دی د خبره منه. نو کله الله تعالی ویلي د امام ابو حنیفه منه کله الله تعالی ویلي د احمد ابن حنبل منه کله الله تعالی ویلي د چا منه د امام شافعي منه. هلته خو د خضر علیه السلام مبارک الله تعالی ورته ویلي چې د ده منه. نو دا دومره من الخرایر دی چې په دې نه پوهېږي چې ښه ده چې الله تعالی ورته ویلي چې د ده منه. نو بیا په هره خبره 3 خبرې کړې وې په 3 واړه موسی علیه السلام اعتراض کړی و که نه. نو څه مطلب دی چې موسی علیه السلام بیا د الله تعالی خبره ونه منله الله تعالی ورته وایي چې په ده پسې ځه او هغه په اعتراض د دې جواب د اوسه پورې نشته. تاسو زما په دې خبره ورسېږئ د دې جواب پکار دی که نه چې ته وایې چې هغه ځکه د هغه خبره منله ځکه یې ورته وایي چې فلا تسألني عن شیء ما نه به تپوس نه کوې او ده وایي چې بلکل به نه تپوس نه کوم. دا خو تقلید شو. نو دا تقلید موسی علیه السلام د خضر علیه السلام کړی و که نه و کړی؟ نو دی وایي کړی و خو داسې تقلید خو د پیغمبر پکار الله تعالی ورته ویلي چې د دغه تقلید وکړه ته نه پوهېږې لاړ شه د هغه نه ځان پوه کړه. نو مې چې الله تعالی ورته ویلي نو بیا ولې په اعتراض کړی و؟ هغه ورته شرط مې ښودی تپوس به نه کوي او ده بیا اعتراض وکړو که نه. نو دا موسی علیه السلام غلط کار وکړو په شریعت کې. ته دا ووایه دا یې ګناه کړی و زه شابه ووایه
نو په یوه کې هم نه پوهېږي، نه په دې پوهېږي او نه په دغه پوهېږي. اتباع دې ته وایي، اتباع دې ته وایي چې کله ته پوهېږې نه بیا به وایې دا ټیک نه دی، چې کله ته نه پوهېږې نه ته به اعتماد کوې. په دې خبره پوه شو د موسی علیه السلام زما طرف نه په جواب پوه شوې. جواب دا دی چې کله ما ته شرعي دلیل په خپله معلومي او ته پوهېږم چې ته د هغې نه خطا ځې نو زه پسې نه ځم، خو چې ما ته دلیل نه معلوم او نه په تا مې اعتماد نو بیا به درځم. چې ما ته ځان له دلیل معلوم دی یو کار د خوالي یا د بدوالي، نو که ما ته د هغې د خوالي دلیل معلوم دی او ته یې دا بد دی نو زه دې نه منم، او که ما ته د هغې د بدوالي دلیل معلوم او ته یې دا ښه دی نو زه نه منم. خو چې ما ته نه د خوالي دلیل معلوم او نه د بدوالي دلیل معلوم نو زه به ستا تابعداري کوم. دغه ته اتباع وایي. نو که ته ځمکې له ځې او که ته اسمان له ځې خو خبره دغه ده. زما په خبره تاسو رسېږئ که نه رسېږئ؟ دا یغه بنیادي خبره ده. خو دی خو د هېڅ نه دی خبر. دا خو من التمرات والا دی که نه، من التمرات، او تمرات په نن سبا کم شوي دي نو زور هم دومره نشته. ګورئ اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. اگر چې د دې دا پلاران پس نه پوهېده په دین، یعنی معنا دا ده چې په دین پوهېږي نه بیا به منې. او دې څه مطلب شو؟ آیا دی به د پلار تابعداري کوي اگر چې د پلار په سمه لار نه پوهېږي نه؟ نو داسې ولې وي؟ خو ویله به وي چې هلکه مه کوله پلار تابعداري، د پلار تابعداري د پلار خبره به منې نه. نو دی پکې څنګه وي چې لا یعقلون شیئا ولا یهتدون؟ دی به د پلار بیا هم مني که په هغه سره دلیل هم نه وي او هغه په سمه لار هم نه وي. څه مطلب دی؟ یعنی که په دلیل باندې نو بیا به یې منې که نه، او که په دلیل بیا هم نه منې نو بیا د لا یعقلون شیئا څه معنا شو؟ بیا مطلب څه شو؟ که په سمه لارې نه بیا به منې. تا ته ما کله کله سړي سره دلیل نه یو په سمه لارې، کراچۍ ته سړی روان دی او کراچۍ سره لیدلی پېژنې. زمونږ په کلي کې یو سړی و چا ورته وویل پلانکی کراچۍ ته لاړ، د مردان کې علاقه ده، وی فلانکی سړی خو کراچۍ ته وی خدای دې د تخبایۍ نه د نوخار نه رښتیا وی خدای دې بچ د نوخار نه ور روکي زما پې څه هغه غریب وی چې کنه کراچۍ د نوخار د کراچۍ نه هم ډېر لرې دی. وی خدای دې د نوخار نه خوا ور روکي. نو غریب ته پته نه وه. نو پته ورته نه ده په ګاډي کې ناست دی. وایي چېرته ځې؟ وایي کراچۍ ته ځم. پخوا تاسو کتلي نه دي دا مشهوره وه. خلکو وی دوبۍ ته بوځو. نو سړي را جمع کړي دي او په لانچ کې کېنولي دي. اوس یې په دې سمندر کې ولا چکر ورکړی او 3 غنټې او بیا چې د بلوچستان پر غاړه کې په دې شګو کې کوز کړي او وی داسې ځای دغه دوبۍ دی. چې روان دي په لاره هلته کې څوک له مخې له ورغلی دی. هلکه وایي ته څنګه راغلی؟ وایي څنګه راغلی یم خو دلته یم. وایي دا دوبۍ ته مونږ رالو. دا هغه وایي ته روی کې لیونی دا دوبۍ ده که دغه ګوادر دا د بلوچستان علاقه ده. بیا وروسته پته وایي مونږ دوبۍ ته راغلي یو. که موبایل ورسره وی نو کور ته به ټلیفون کړی وی چې راورسېدو. نو ګوره لا یهته کله کله سړی روان یې پته مو ته نه چې چېرته دم خو روان یم ځکه چې د دې نه بغیر خو یا به درته په خپله لار معلومه یا چې بل چاته معلومه وي په هغه پسې به ځې. نو د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام د خبرې نه هم دا معلومه چې ما ته دلیل معلوم وي ما ته معلومه وي خبره نو هغه آیا زه په تا اعتماد نه کوم. ما ته معلومه او چې کومه ما ته نه ده معلومه نه په تا به اعتماد کوم. او دغه د دل د قرآن اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا. ولې چې پلار یې پسې نه پوهېږي بیا به هم مني. چې پسې پوهېږي خو مني به دا خو قرآن مني. چې پسې پوهېږي نو د هغې به منې خو چې پسې نه پوهېږي نو بیا به یې نه مني. او ولا یهتدون دلیل ورسره نشته خو لار خو یې سمه ده په دې سمه لار روان دی. چې په سمه لار روان دی نو بیا پسې ځي. تفسیر قرطبي دلته وایي تعلق قوم بهذه الآیة فی ذم التقلید. وی ډیر خلق په دې آیت پورې نښتي دي چې د دې نه د تقلید بدي را بیان کی او را پیدا کی. خو وهذا فی الباطل صحیح. دا په باطل کې خو ټیک ده دا خبره چې څوک د الله او د الله د رسول په مقابله کې د ایمان په مقابله کې شرک کوي او د سنت په مقابله کې به بل چا پسې ورپسې دا خو ټیک ده. دا دلیل د هغې دپاره ټیک دی. خو واما التقلید فی الحق هر چې تقلید په حق کې دی معنا دا ده چې د حق د معلومولو دپاره به چا اتباع کول نو بیا وایي فاصل من اصول الدین ورګه دا خو د دین په اصولو کې شامل او دا د دین په اصولو کې دی. دی وایي دا کفر دی تقلید کفر دی. نه ما ته چې ما ته یو حدیث ثابت که صحیح ده وختي مې ته اشاره وکړه هلکه دا حدیث صحیح دی. ما چا ویلي چې صحیح دی؟ و امام بخاری ویلي چې صحیح دی. ما نه امام بخاری پیغمبر دی. دا څه به راته ثابته چې پیغمبر علیه السلام وایي چې دا حدیث صحیح دی.
نو یو حدیث بتا سو ثابت کی چې پیغمبر علیه السلام ویلي ده صحیح ده، نو ته په کوم بنیاد زما سره لګې؟ خو تم سړی پیش کړ، زم سړی پیش کوم. تا امام بخاری نیولې او ما امام طحاوی نیولې، نو ول امام طحاوی څه چل غلا او امام بخاری له څه چل؟ امام بخاری باندې ایمان د پیغمبر ایمان حصہ ده، آمنت بالله کی تو آمنت بالله و ملائکته و امام بخاری نبیا. نو که په امام ابو حنیفه باندې ایمان د ایمان حصہ نه، نو په امام بخاری باندې ایمان هم د ایمان حصہ نه ده، نو په ترمذی باندې ایمان هم د ایمان حصہ نه ده. دا حدیث ته چا ویلی دا پکې صحیح دی او دا پکې ضعیف دی؟ دغه سړی راته وخی اخرنه سړی څوک دی؟ که پیغمبر خو ټیک ده ثابت کړه ته، که پیغمبر نه ته ولې په غیر پیغمبر باندې ته هم خبره وړې 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 غیر پیغمبر لره سي؟ د حدیث په صحت او یا په ضعف کې خبره چاله شي؟ اخر ته یو حدیث پیش کړو زبل حدیث پیش کوم، نو ته زماره مبارک پرې د مړه دا کبي در د بخاری روایت پیش کوم او تر ته د چا پیش کړم؟ مې ولې بخاری پیغمبر لیکلو؟ دا بخاری کتاب پیغمبر علیه السلام لیکلو، که په دې بخاری باندې ایمان راوړل پکاره. دا قرآن نه مخکې نازل دا بخاری کرستو قرآن اخرانه کتاب دی که بخاری؟ یا لکه کم کتاب اخرانه دی؟ نه بخاری خو پکې رانه دی. نو بخاری په حیثیت کتاب منم زه، نو دا ماته بخاریم د حدیثو کتاب دی، پای کې حدیث دی، طحاویم د حدیثو کتاب دی، ابن ماجم د حدیثو کتاب دی. کته امت نه ما ته په امت ایمان راوړی وي، امت ویلی دی چې بخاری دا ټیک دی، ما په امت پکې په کوم ځای کې آمنت بالله بیا وایي ته آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله وامته. نو ته ما ته دلیل څه شی خبره یا داسې وایي د پیغمبر نه بغیر بل څوک منم؟ نو زما دا خبره ومنه، زه خو منم. تاسو منئ د پیغمبر نه علاوه نور خلک که نه منئ؟ منو من الذين انعم الله عليهم، هغه څوک دي؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. دا سړي دي که نه دي؟ دا صدیقین او شهدا او صالحین سړي دي که نه دي؟ نو دا منې که نه منې؟ او د دې لار غواړي صراط الذین انعمت علیهم، نو دا منعم علیهم څوک دي؟ دا سړي دي که نه دي؟ نو دی وایي زه د پیغمبر نه بغیر بل څوک نه منم. نو ما بیا به شل نه کې ګورئ، بیا به شل نه کې داسې وایه چې د پیغمبر په مقابله کې څوک نه منم، د پیغمبر په مرتبه کې څوک نه منم، چې ټوله دنیا راشي نو د پیغمبر امر مقام نشته، چې ټوله دنیا راشي نو د پیغمبر حرام او حلال نشي. داسې خبرې کوه، داسې مه وایه چې د پیغمبر نه وروسته بل څوک نه منم. بیا به څه کې؟ بیا د بخاري هم درنده که، بیا برای راست ته ټلیفون پیدا که او برای راست خبرې کوه. که زه ما په دې خبره نه پوهېږئ تاسو. دا مطلب شو. فاصل من اصول الدین، دا د دین په بنیادونو کې غټ بنیاد دی. وعصمة من عصم المسلمین، او د مسلمانانو د تحفظ یو بهترین ذریعه ده. او یلجأ الیها الجاهل المقصر عن درک النظر، چې څوک فکر او نظر او تأمل او دلیل او استدلال نه پیژني نو هغه د دې په دې پناه کې ځان ورکوي، هغه دغه دپاره دا علاج دی. دا مطلب شو. دغه نفس اتباع چې دا نو دا قرآن مجید کې ثابت. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے وی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله والیوم الآخر وهم بالآخرة هم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم واتبعت ملت آبائی. ما خود پلار نیک دین را ټینګ کړی ولی قرآن ته نه وایي چې ملت ابیکم ابراهیم. نو د پلار خبره منل مطلقا ناروا شو، د مشر خبره منل مطلقا ناروا شو. نو دا اتباع پکې د کوم ځای نه راغله؟ دا فتاوی ابن تیمیه ده، مجموع فتاوی ابن تیمیه ده، امام ابن تیمیه رحمه الله مشهور فتاوی ده، 20 نمبر جلد ده. پوهېږئ په خبره باندې؟ او دا په سعودي کې چاپ کیږي، معلوم چا دا غځای نه تحفه راوړې ده چې په دې کې دا خبرې دي که نه، نو دا پکار ده چې دا هلته په دې پابندي ولګېږي. پوهېږئ په خبره باندې؟ دا 203 او 204 نمبر صفحه ده. په دې کې یو اوږده قصه خبره کړې ده چې وقال رحمه الله اما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد. ډېر مولیان داسې دي چې وایي هر سړی به ځان له دلیل را پیدا کوي، هر سړی به علم حاصلوي،
نظر او استدلال بار سړی کوي. حتی علی العامة والنساء، عام خلق چې دا ګډي بيزي ساتي په د باندې دومره علم فرض دی، 13 کاله په مدرسه کې تیری چې سم مجدد او مجتهد ته جوړ شي، بیا د رستو بيزي ساتي خیر دی، دی په لازمه والنساء او په خزم لازمه کړي. حتى يوجبوه في المسائل التي تنازع فيها فضلاء الامه، چې د امام ابو حنیفه او د امام شافعی په اختلاف دی، پای کې بم دا بزوګر کاکا فیصله کوي، وای دی په لازمه کړي بیا بس کوي. او لان العلم واجب ولا يحصل العلم الا بالنظر الخاص، دا خبره شروع کړل ډیره وګدا. وی وبأذاء هؤلاء قوم من المحدثة والفقهاء والعامة، ځینې پکې داسې محدثین فقهاء او عام خلق دي چې قد يحرمون النظر في دقيق العلم والاستدلال والكلام فيه، هغه وی په ډیرو جوړو خبرو کې ډیر سوچونه نه کوي. حتى ذوي المعرفة، نو دې د هغې په مقابله کې خبره شروع کړه. وهذا ليس بجيد ايضا، دا خبره مو ټیک نه ده. هغه په یو انتها کې پوری ته زور کړی چې په هر بزوګر علم لازم کړی چې ته به امام ابو حنیفه مرتبه ته راشي، او دا بل وایي چې نه نه غوړې ته په قلاره کې نه شي کولای، ته به هم سنه کې نو وایي څه خبره پکې څه ده، مونږ خو دې ځان لري ان څه چلو. نو دی وایي چې اصل خبردار چې فلا اطلاق القول بالوجوب صحيحا ولا اطلاق القول بالتحريم صحيحا، دا خبرم غلطه ده چې په ارچا باندې علم واجب دی، دومره علم چې په هر مسله کې د تحقیق وکړي، او دا خبرم غلطه ده چې په اچا باندې نه دی او په ارچا حرام دی. اصل خبره ده چې کله کله د څه چلی، وکذلك دا اصولي پرې د فروعي مسائل، لانه لو كان طلب علمها واجبا على الأعيان فإنما يجب مع القدرة، والقدرة على معرفتها من الأدلة المفصلة تتعذر أو تتعثر على أكثر العامة، دا غورچا ته دا طاقت حاصل نه. نو دی والذي عليه جماهير الأمة، دا امت اکثریت علماء چې په کوم خبره دي نو هغه دا چې زیاده توي کوم هغه څه چې ان الاجتهاد جائز في الجملة، من وجه اجتهاد جائز دی، والتقليد جائز في الجملة او تقليدا في الجملة سده جائز ده. لا يوجبون الاجتهاد على كل احد، فارجع اجتهاد واجب نده، ويحرمون التقليد وحرام من التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل احد ويحرمون الاجتهاد، او فارجع تقليدا واجب نده واجتهادا بحرام نده. وان الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، چې څوک په اجتهاد قادری نو په د پاره اجتهاد سره واجب دی که جائز دی؟ جائز دی. او التقلید جائز للعاجز عن الاجتهاد، او په چا پسې چې ورپسې کیږي نو چې څوک د اجتهاد نه عاجز نو هغه د پاره تقلید جائز دی. فاما القادر على الاجتهاد، هر چې سړی دی چې په اجتهاد هم قادر دی نو فهل يجوز له التقلید، د پاره تقلید جائز دی که نه؟ په اجتهاد باندې قادر دی، خو آیا دی په هره مسله کې به د ده دپاره په یو مسله کې تقلید جایز دی؟ وایي هذا فيه خلاف، دا مسله اختلافیه ده د علماو په منځ کې. والصحیح صحیح خبره دا ده چې انه یجوز، چې قادر علی الاجتهادی نو د هغه دپاره هم تقلید جایز دی. ولې؟ و اما لتکافؤ الادله، یا خو دا ده چې د دواړو طرف نه دلیلونه برابر راغله، دا دلیل هم دی. دا ولې امام ابو حنیفه په ډیرو مسلو کې سکوت کړی دی، و یاره زه په دې مسله کې سکوت کړم. امام مالک رحمه الله له 40 نه زیاته مسلې راغلې، په 2 مسلو کې خواوشا کې وی ماله جواب نه راځي، بل چا نه تپوس وکړه، ځکه چې د تکافؤ الادله دی، یو دلیل د بل دلیل سره په وزن کې برابر دی، د دې طرف نه دلیل دی او د دې طرف نه دلیل دی، زه اوس څه وکړم؟ نو د بل چا نه تپوس او یا بس په بل چا پسې لاړ شم. او اما لضيق الوقت عن الاجتهاد، او یا دومره وخت د چا سره چې په هره مسله کې به اجتهاد کوي، دومره وخت د چا سره چې په هره مسله کې به اجتهاد وکړي، دومره وخت د چا سره نه چې په هر معامله کې په هر آیت باندې هر تفسیر وګوري، دومره وخت کم دی د خلکو سره چې په هر معامله کې به اجتهاد کوي. نو په یو مسله کې د هغې مسلې تمام پهلوګان او تمام دلایل را جمع کول دا لږ وخت غواړي، دومره وخت د چا سره دی؟ نو ځکه وایي و اما لعدم ظهور دلیل له، یا دا ده چې ګرځم پسې لګیا یم خو دلیل راته پیدا نه شو، ما دلیل پیدا نه کړ،
نو چې دلیل مې پیدا نه کړ نو فإنه حيث عجز نو سقط عنه وجوب ما عجز عنه. د دې خبرو په وجه باندې کله کله سړی د اجتهاد نه عاجز یا دلایل یو شانتی دي یا وسره وخت نشته یا دلایل بیا نه منتل. نو دا وانتقل الى بدله وهو التقليد او دا غي بدل ته خبر لاړه نغه بدل د اجتهاد بیا څه دی اعتماد دی په چا باندې یاره د پدې نه پوهېږم چې امام ابو حنیفه وایي چې دا خبره به پکې ومنو ما ته نوره خوا پته نشته ته پسې وګرځېدم خو خبره جوړه نه شو خو زه دا ټیک تاسو په دې خبره باندې پوه نه شوئ. پېښور ته سړی لاړ شي او چا ورته ویلي چې هلکه فلانکی ډاکټر ډېر زیات ماهر دی او د نه علاج وکړي هغه یا وي نه یا د هغه نمبر نه میلاویږي یا مثلا هغه دی هلته ونه رسېږي هغه سړی دوکان پیدا نه کړي د هغه دوکان چې دوکان پسې ګرځي خو د ډاکټر دوکان معلوم نه شي نو هلته ورته یو بل سړی میلاو شي د کلي هلکه ته څه له راغلی یار ماړه دی بل مریض لی بوځه ښه دی هم ټیک دی زه مړه خو ستا به ومنو زه چې دلې لاړ شو بل ماسې هم پیدا نه کړه داسې کوي خلک که نه کوي نو یا وخت میلاو نه شو یا سړی نشته وایي زه یاره په تا به اعتماد وکړم نو دا دی وایي ګوره ورته دا دلایل د دین خبرې دي نو ما د دین خبرې همدغه دي که نه څه به کوې ته په هر سړي به اجتهاد لازمې نو بیا خو پکار دا چې د امیانو تاسو ستا په مسلمانان نه د امیان دي د دې نه تپوس کوي د امیان چې په هیڅ د تقلید او د اجتهاد نه او د ټکي نه دي خبر نو دا مسلمانان دي که کافر نو به ورته وایي چې په ما اعتماد دی دا مسلمانان دي وایي ښه لکه چې ستا مقلدین دا مسلمان دي او د امام ابو حنیفه مقلد دي دا کافر دي ته د چرګې امر علم نه لرې نو چې په تا باندې اعتماد کوي ته ورته وایې چې دا په حدیث کې دي نو هغه د غریب د حدیث نه څه خبر دی ته دا په بخاري کې دا هغه دپاره بخاري مونږ سره طالب علم و نو یو هغه ساده غونته کې نو بل یو طالب علم و ډېر زیات چالاک و خیر هغه د دې طرفونه دلته نږدې و زما اول کلاس پیلو نو هغه سره زوړ کتاب و زوړ کنز خو ډېر زوړ و چاته د نیکه د وخته به و لګو مګو والی نو هغه ساده طالب ته تپوس وکړو دا څه کتاب دی هغه وایي دا تورات دی یاره جمعې شپه و په بلستر کې ناست و د هغه ځای نه راټوپ کړو د هغه بسترې نه او هغه تورات هغه کنز راواغېستو په دې سینه پورې مې وایي یا زما تورات یا زما موسی علیه السلام تا به دا په لاس کې اغوستی او موسی علیه السلام تا به دا کتاب په لاس کې ګرځولی او داسې به ښکلاوه نو دغه غریب ته ته اوس څه چې هغه کنز ته تورات و او دا هغه تورات دی چې کوم موسی علیه السلام هغه وایي چې موسی علیه السلام له خدای پاک ورکړی او د هغه کتاب نه نسخه هم هغه ده دا قایې ورته مغه لګېدلي نو دا مسلمانان دي که کافر د امیان څه دي اوس نو دا ستا مقلدین دي چې ته ورته د کنز نه تورات جوړ کړي نو هغه کنز ته به تورات وایي که نه وایي ورته چې ته ورته کنز مخې له کېدی وایي دا تورات دی نه خو د دین هم نه دی خبر نو خو په تا اعتماد کوي خلک مطلب دا دی نور څه مطلب نه دی خو مطلب یې دا دی چې امام ابو حنیفه ته د امام نه وایي او تا ته دې وایي نو دغه د مطلب دی نو صفا خبره ولې نه کوي مطلب دې څه دی صفا خبره وکړه نو دا د دې خلکو دا غلطیانې ښه دا مطلب شو دا دلایل دی واورېده که دی وانه اورېده دې نه اخوا دلته یو بل ټکی هم راغلی دی اسې مې دا کتاب راوړی بار یې نشم راوړی نو دا په دې عصمت انبیا کې یو مسله ده هغه هم لږه ځان سره نوټ کړه دی وایي بعضې کسان د آیتونو داسې معنی وکړي چې هغې لاړ شي نو تحریف شروع کړي په آیتونو کې دا وی کنه وان كان كثير من الناس المتكلمين في العلم يزعم ان هذا ليس بذنب الته یو خبره شروع کړی ده ان اول ذنب عصي الله به كان من ابي الجن وابي الانس ذنب عصي الله به ودا ذنب او دا الله تعالی عصيان شوی نو وی بعض خلک وی چې ان هذا ليس بذنب ودا ذنب نه دی او ان ادم تاول وهذا القول يقوله طوائف من اهل البدع والكلام والشيعة وكثير من المعتزله ودا د شیعاګانو د بدعتیانو خبرې دي چې هغه وایي چې دا ذنب نه دی او تعویل به کوو وی وهؤلاء دا کسان چې دي د دې ذنب او د دې عصا ترجمه داسې کوي چې دا بالکل چې ته نیکي ته جوړوي د عصا داسې ترجمه کوي چې د هغې نه ذنب نه جوړېږي د ذنب داسې ترجمه کوي چې د هغې نه ذنب نه جوړېږي نو وایي دا کسان شیعګان دي او څه دي معتزلان دي او بدعتیان دي او نن سبا دعوه د توحید کوي وی وهؤلاء فروا من شیء وی دی تختی د یو کار نه چې پیغمبر ته نسبت د چا وشي د ذنب د دې نه تختی
خو وقعوا فيما هو اعظم منه او واقع شي په هغه ګناه کې چې د دین هم غټ دی چې څه شی دی چې وهو تحریف کلام الله عن موضعه چې د الله تعالی په کلام کې تحریف وکړي نو کافر شي د پیغمبر په محبت کې لاړ شي نو د الله تعالی د خبره یعنی د چوي چې وعصوا ادم ربه الکه نو د عصوا ټکی تقاری دا په قرآن کې ولې دی نو دا خو په الله تعالی را لګل دی نو دی وې د عصوا معنا د سنه ده نو معنا هغه څه وکي چې قرآن کې د عصوا کوم لفظ د هغه معنا نه نو د راغلې د دې لپاره چې مطلب دی د پیغمبر سره مینه کوم چې هغه چرته کې ګناګار نشي امانځ کې د الله تعالی نه پکې سو د آیت نه پکې انکار کوي د زندق ته جوړ شي سپوږی شي په پښتو نو تبه په پیغمبر مې نه خو د خدای نه په زیات نه مې نهږي ها تبه د پیغمبر مرتبه پیژنې خو د پیغمبر مرتبه به ډېر پیژنې که خدای ډېر زیات پیژنې نو دې په ځان د خدای پاک نه نعوذ بالله په پیغمبر ډېر مین کی وي خدای پاک او تعصوا ویل دي خو ګره د عصوا معنا دا نه ده نو تحریف هم دغه ته وینو سپوږی شي په خبره هغه وی ګوره تاسو دا خو مشهور خلکو دا ترجمه کړی دي چې وی چې فعلتها اذا وانا من الضالين ودا کار مې کړو هغه فرعون ورتوی وفعلت فعلتك التي فعلت چې دي کړی دی خو ته یاد دي او انت من الكافرين ته په کافرانو کې نو یو بل خو پیجند نو موسی علیہ السلام ورتسوي فعلتها اذا وانا من الضالين دا کار مې کړو په هغه وخت کې او زه خطا شوی وم نو دې دغه څه ترجمه کوي موسی علیہ السلام خدا مطلب چې زه پوهه نه وم چې زما په دې سوک کې دومره زور دی زما په نسبت دا معنا ده من الضالين زه خطا شوی وم د خپل سوک په دې وزن معلومولو کې ما د خپل سوک زور نه معلوم کړی خدا ولنې تجربه او پته ولګي اوس پته ولګي زور پکې دی نو اوس به چاله نه راچوم حج خدای څه ترجمه کوي من الضالين زه خطا شوی وم نور څه خطا شوی ول تعالی کا سړی چې وجه څنګه خطا شوی تاسو وای ټوپکه به سره غشته په توره والے نو څه خطا شوی او په دې کې خطا شوی د خپل سوک زور ته نو معلوم سړی خو واه په سوک په دې کې نو خطا په دې کې خطا شوی نه په دې کې نو خطا چې سړی په سوک وا خو په دې کې خطا او د سوک دی هغه ته څه پته و چې دا سوک دی او د ایمان نه ډک سوک دی د موسی علیه السلام سوک کاش یو سوک د سنن وې چې یو سوخ غزولی وي د ایمان نه ډک سوک خو ما ته دا پته نه و چې په دې کې دومره زور دی نو زه خطا شوم د دې زور په خني ما بوله دومره زور نه ورکول اسی ترنګلې به مولا ورکړي هغه بل ته خو بیا سباله معلوم شو هغه په خپل هغه ځان ولید کړه ځکه خیال نو دی وی نه فعلتها اذا وانا من الضالين ودا کار مې کړه په دغه وخت کې او زه خطا شوم زه خو اصل کې په فرعون په روانو مخ بس لاله کې تم خل رااله وای د دې دا مطلب چې زه روانم پس فرعون پس هغه مې وجو خو بس هغه مخ لرانه له تراله خلک مطلب دا چې سړی یو ګناګار په روان نه چې هغه مخ لور نشي نو خو کار څوک چې کپلار مخ لور غبیا باغه وځي دغه خو چې څوک مخ لور شي نو دا ترجمه شو اوس کدا تحریف نو دی تختی د یو خبر نه ها فروا یو خبر نه تختی او واقع شي پس کې فيما هو اعظم منه داغه په ناکاره کې چې هغه تحریف کلام الله عن موضعه دا 20 نمبر جلد او دا صفحه نمبر 88 او 90 دا یاد ساته دا مطلب شو مثل الذين كفروا او مثال د بلون کې دا کسانو چې کافران دي مثال د داعی دا کسانو چې کافران دي ومثل الذين كفروا او مثال د داعی او د دعوت ورکونکي هغه کسانو ته چې کوم کافران دي کما مثل الذي پشان مثال دا کس دی ينعقو چې आवाज کوي بما هغه ستا سارویتا لا يسمع چې ناوري الا دعاء مگر بلنا ونداء او आवाज یعنی کافرانو ته چې څوک د دین دعوت ورکوي نو هغه په دې خو پوهیږي چې سوي خو د دین نه دی خبر چې سوي وای ما نفقه كثيرا مما تقول په خبره پوهیږو نو د مثال د دې څه دی لکه سړی غوا ته आवाज کوي غوا شوتلو ته ګډ شي او دې په आवाज کوي هغه دومره خو پوه شي چې لکه د څه وته وګوري او په دې نه پوهیږي چې خو گردان چې وکړو دا ماضي ویل که مضارع ویل په دې پوهیږي بیا چې دې سړی څنګه د ماضي استعمال کړه د مضارع کده امر استعمال کړه نه نو دغه شان پر انسان کې دوه قسمه پوهیږي ته ما مخکې خبره کړې و هغه سړی خبره بیان ساتي چې یو د غوګونو او د سترګو یو انساني فنکشن او کردار دی یو حیواني کردار دی نو په دې کافرانو کې هغه انساني کردار مړ دی او حیواني کردار پکې دی نو لا يسمع الا دعاء او نداء پوهیږي به کنه پوهیږي دا چې هغه مقدمات د خیز د کړي نه په آیاتونو خپوي
ومثل الذين كفروا او مثال د دعوت ورکون کې هغه کسانو چې کافران دي کمثل الذي پشان دا کس دی ينعقو چې आवाज کوي بما چاته او ناقو نمس تش بلاری ته وي تش आवाज ته وي ينعقو هغه ته یا لکه هغه ته گردان کوي که قصیده وته وي سړی چې غوا ته گردان کوي نو قصیده وته وي چې غوا ته خبرې کوي د امرؤ القیس شعرونه وته وي خو څه انګا غونته کې وته وي نو هغه ته نعق وي چې आवाज یې صرف आवाज ځکه چې دیم په دې پوه دی چې هغه مې په आवाज پوهیږي اته چې اوري نور ته خو خبر نه دی نو دیم څه د مطلب خبره نه کوي ينعقو چې आवाज کوي بے معنی आवाज ته نعق وي نعق او نهق او سهل سهيل پسوات سره دا بے معنی आवाजونه ته وي بے معنی او نطق د معنی आवाज ته وي ناهق او ناعق دا بما اغچاتا لا يسمعو چناوری الا دعاء مگر بلنا ونداء او آوازو چراته آوازو کو چ دی خرازا بدومره پویشي سمون دی کان دی بکمن چاړاګان دی عميون وړاند دی انسانیت کانا چاړا وړوندې فهم لا يعقلون نريد عقل نکارنا لیډ خبر نه پويږي یا ایها الذين امنوا ایماندارو کلوا من طيبات ما رزقناكم استاس په خبره کله پويږي چې حلال خوره چې حلال نه خوري کنه بیا په خبره نه پويږي یا ایو الذین آمنوا ایماندارو کلوا من طیبات ما رزقناکم خیر پاک واغ رزقونه چې موږ دل درکړو واشکروا لله او د الله شکریا ادا کوئ ان کنتم ایاه تعبدون کتا سو خالص د الله بندگی کوونکی نو څه مطلب دی چې د الله بندگی نه کوم بیا به شکریا نه ادا کوم چې بندگی نه کینو که شکریا ادا کوي او ادا نه کینو څه فرق شو چې بندگی کوي نو هغه شکریا ادا کوي نو فائدہ به وشي چې بندگی نه کوي نو شکریا څه ته شکریا خرستانه خبره شو یعنی هغه که شکر الحمدلله وای او چې بندگی نه کوي نو دا شکر الحمدلله دا نه هیڅ نه قبليږي چې خبره نه مانی انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير دلته کلمه خو انما دا خو دې مطلب دا لري چې ځینې خلکو سبا دې سيزونه حرام کړیو نو دلته دا حصر چې دی دا حصر اضافي دی بعضی کسانو د ځان سره ساروي ماروي بحيره صایبه وسویله او حام حرام ګڼلیو الله تعالی ورته وی چې ګوره دغه حرام نه دي حرام دادي نو دلته کې چې دا حصر کلمه راغلی دا نو دا حصر حقيقي نه دی حصر اضافي دی یو سړی و یاره زما خو صرف بینډه خوخي ها نو ډالر دې نه دی خوخي نه مړه یاره په خوراک کې یادوم کنه نه نو امونه دې نه دی خوخو خربوز یاره مړه په سبزی کې یادوم کنه نو دا یعنی مطلب الوغان مې نه دی خوخو نو د دې معنی دا حصر د دې لپاره دی دا هغه په مقابله کې دی دا نه چې ټول دنیا لپاره دی دا مطلب شو محرمه انما حرم عليكم الميتة بشك الله تعالی حرام کړ پتا سبحانه مردارا سورۃ مائده کې براشي چې د مردار مطلب څه دی نو مردار دې ته وایي چې دا غي زکات شرعي نه شوي په شریعت په طریقه باندې دا غي په مړی چاړه نه راخلی شي چې دا غي غسلور واړه رګونه او شریانونه چې کوم د ساره ګونه دي او کوم د وینو هغه رګونه دي چې هغه ټول شي اکټ او د نه نه باقاعده وزي او د خو پر دی نو دا نو دا میته شو د دې میته بیا مختلف شکلونه دي البته منخنقه ده موقوذه ده متردیه ده نطیحه ده ما اکل السبع ده هغه تفصیلات بال ترای نو میته مردار البته مردار کې دو مردار جایز دي السمك والجراد دا مې دا مردار دا جایز دي دا لالول نشته پوهیږي په خبره باندې دوبۍ کې یو ځلې ما رور دی نو هغه ډبې راواوسته پای لیکلي سمک مذبوح بطریق الاسلام مذبوح نو دا به څنګه مذبوح بطریق الاسلام نو دا دروغ لیکلي د ځان مذبوح بطریق الاسلام څه ټکي عربی نه ذکر لري پارسي لیکا نو په مېم لیکلي مذبوح بطریق الاسلام نو مې مسلمانان څنګه الله الله تعالی د مخینه حلال پیدا کړل دا الدمامت میتا مردار او دارنګي ملخ نو ملخ چې راونی شي نو بس ژوندې خولې ته چوا په خبره باندې علاوه ما سیده خولې ته چوا کدي خوخي کدي نه خوخ نه مې والدم او وینا بدون کې دم مسفوحا دی وینا بدون کې البته دا دینه دا وینا او دغه دا وینا دا ګردې کې او دا وینا او دارنګي دا پړپوس او دا څه نه وینا دا کبد او تحال خدا جایز ده نام جمشوی نه ده کنه دا اینه څه شی ده جمشوی نه دا جایز
والدم او د وینې نه مراد وینه بيدن کدا ولحم الخنزير او د خنزير غوښه، د خنزير غوښه او ارشه حرام دي، اډوکی حرام دي، غوښه حرام ده، ینه حرام ده. غوښه په کې څه کوي چې خلک د غوښه ډیر زیات شوقیان دا مطلب شو. البته بعض حضرات دا وایي چې د سرمنې د ګنډلو لپاره د دې غیخته چې دي د دې اجازه ده، که چېرته فرض کړه چا چمړه دغه شوي او حکیم سره بل څه شی نه وي. اوس خو نن سبا خیر دی، هغې لپاره اسباب راوتي دي، داسې تارونه شته دی چې هغې باندې ګنډي او ښه طریق ته. خو که یو زمانه داسې یا یو علاقه داسې چې په هغې کې بله طریقه نه وي او په هغې باندې ګنډي، نو دا د دې سرمنې د ګنډلو لپاره ډېر ښه نو خیر دی، دا بیا اجازه ده. وما اهل لغیر الله وما اهل به لغیر الله، او هغه څه په حرام دي چې اواز شوی په هغې باندې د الله نه علاوه د بل چا دپاره. احلال، د احلال اصل معنا ده رفع الصوت، اواز پې اوچت کړي. اصل کې دا ماشوم چې پیدا شي دا یو چغه وباسي، نو دې ته احلال وایي. یا سړی چې دا د اختر میاشت او د روژې میاشت ګوري که نه، او داسې وایي کوم ده هغه ده وایي نو دا چغه وباسي، نور به دې کوم ده کوم ده، کله دروغ هم وایي وایي په خبره باندې زه وایي ما ولیده او نشته، نو دا دروغ، نو دې ته احلال وایي. براعة الاستحلال، دا مقدمه کې دا مصنف داسې خبرې ذکر کړي چې اشارې کوي چې هلکه وروسته دې کتاب کې به صحیح اشارې مشارې پکې کوي، دې ته براعة الاستحلال. نو اصل کې د احلال معنا خو چغه رفع الصوت دا معنا د دې آیت چې ما اهل به لغیر الله، د دې اولنې مصداق خدا سے دی. مثلا چې سړی یو څاروی راوباسي را پرې باسي وایي د بسم الله په ځای وایي چې د پیر بابا په نوم یې حلالو یا د جبرئیل علیه السلام په نوم یې حلالو، نو دا خو ما اهل به لغیر الله شو. په دې کې خو اختلاف نشته، په دې کې خو اختلاف نشته، په دې کې اختلاف نشته چې کوم ځای درګاهونه دي او په هغه درګاهونو باندې حلالوي. جاهلیت خلق د چا د عظمت او د لویا دپاره په درګاهونو ما ذبح علی النصب دی، هغه د ما ذبح علی النصب مصداق دی، خو هغه هم گویا کې په یو لحاظ سره په ما اهل به لغیر الله کې شامل دی. لکه مثال په طور باندې یو ځای دی چې په هغې کې بت پرستان لګیاري، بت هندوان، او هغلته دغه مندر د عظمت دپاره ورځي او هلته په مندر کې ګډ حلالوي. یا دا جاهلان مسلمانان ورځي او په مزاراتو کې هلته حلالول کوي، وایي دا ګډ به هلته په پیر بابا کې حلال کړو. نو د دې اگر چې د الله تعالی نوم پې والي، خو دې په پیر بابا کې ولې حلالوي؟ د ده مطلب څه دی هلته؟ ولې دلته ولې نه حلالوي؟ غوښې خوراک نه وایي نه د ما غوښه، نو غوښه دلته خوره که نه. یا دا ته وایي زه چکر له تللی وم، نو چې چکر له تللی وې نو د حلالول دا پیر بابا ولې څه مذبح خانه ده څه؟ دا ته بوچړ هاوس دی څه؟ نه نه، دلته یې ما حلالوه، زه هلته په هغه ځای کې حلال کړه چې په کوم ځای کې حلالېږي، خلک نور خلک حلالول کوي. ته چې دلته حلالوې نو دې معنا ده چې په دې حلالولو کې ستا د دې عظمت مقصد دی. نو دا ما ذبح علی النصب هم شو او ما اهل به لغیر الله هم شو. یو دریم شی بل دی، هغه هم په ما اهل به لغیر الله کې راغلی دی، او ذکر راغلی دی چې دلته علماو دا لیکلي دي چې دا احلال اصل کې د نیت نه عبارت دی، اصل کې علت د تحریم نیت دی، خدا د دې نیت نه تعبیر په ما اهل باندې وشو، په دې آواز باندې وی ځکه چې د خلکو عادت دا دی چې سی په نیت کیي نو هغه شی آواز کوي، چې د الله په نوم باندې څاروی منلی نو د الله نوم پې یادوي، او چې د بل چا په نوم یې منلی نو د بل چا نوم پې وایي. د دې وجې نه د هغه نیت نه تعبیر وشو په ما اهل باندې، ورنه اصل شی دا احلال نه دی، اصل شی دا آواز نه دی، اصل شی خو هغه نیت دی چې نیت ستا څه دی. دلته کې د قرطبي عبارت دی 211 صفحه ده. وجرت عادت العرب، د عرب عادت دا دی بالسیاح باسم المقصود بالذبیحه، چې د ذبیحې نه څه مطلب وي نو په هغې چغه وایي، وایي دا مطلب مې دی ته د دې دپاره حلالومه. وغلب ذلك في استعمالهم، او دا غي په استعمالاتو کې دا عادت غالب دی، حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم. نو اوس په دې باندې دا تعبیر شو دا غنیت نه، دا احلال او دا رفع الصوت دا تعبیر شو دا غنیت نه، چې اصل کې د تحریم هغه علت غنیت دی، اصل خبره په نیت کې ده. د دې وجې نه بنیادي خبره دا ده چې یو سړی چې هغه مثلا دا وي یا نیت دا دی چې دا څاروی ما د الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې نعوذ بالله منلی،
د لوی ځوان په نوم، د پیر بابا په نوم، د اخون بابا په نوم، د شاخیل بابا په نوم، د پیجی بابا په نوم، دا مې منل. او بیا یې په بابا په مزار کې اعلان نه که کور را واغسته وي بسم الله الله اکبر الله اکبر، خو د خپل عقیدې نه واپس شوی نه دی. نو دا جایز دی که ناجایز؟ و دا ناجایز او حرام دی. ولی ځکه چې اصل شی خو په دې نیت کې دی، او نیت ستا تقرب الی غیر الله، اگر چې تا په آواز نه وکړی او اگر چې د ذبح په وخت کې د الله تعالی نوم واغسته، خو چونکې ستا نیت دا دی چې دا ما د غیر الله دپاره د الله نه علاوه د بل چا د تقرب دپاره زه حلالومه، نو اصل کې د حرمت دپاره علت هغه نیت دی. د تفسیر کبیر عبارت ته غوږ کېده او د دې بیضایي په دې حاشیو باندې دا عبارت دی. فکل ما نودی علیه بغیر اسم الله فهو حرام، چې آواز په د غیر الله دپاره وشي نو دا حرام دی. وان ذبح بسم الله، اگر چې د الله تعالی په نوم باندې حلال شي، حيث اجمع العلماء، چې په دې باندې د ټول دنیا د علماو اتفاق دی چې لو ان مسلما ذبح ذبیحه، که مسلمان یو شی علی او وقصد واعلننا وقصد بذبحه، او نیت په دې حلالولو سي التقرب الى غیر الله، دا الله نه علاوه بل چاته په ځان نږدې کول مطلبي، نو سوار مرتدن، دا سړی مرتد دی، او ذبیحته ذبیحه مرتدن، او دا ذبیحه هم د مرتد ذبیحه ده. دا بس پیلم نه ورکوي، سپیله به هم د خپې نه راکاږي، که سپی پسې په خپله راغی ودې خوري که نه پرته به وي. نو ولې ځکه چې نیت یې داسې دی، نیت یې داسې. دارنګې به ما اهل به لغیر الله کې دا هم شامل دي، علماو لیکلي دي. در مختار کتاب الذبائح او اقره الشامی او رد المختار، شامی والا دا غي تایید کړی دی. در مختار خود علامه علاء الدین حسکفی رحمه الله، نو هغه خبره لیکلې ده، او شامی خو بیا دا هغه حاشیه ده ابن عابدین، هغه هم د خبره تایید کړی دی چې ذبح لقدوم الامیر، یو امیر صاحب را روان دی، امیر صاحب، یو وزیر صاحب را روان دی، یو امیر صاحب را روان دی. نو یو خو دله ډوډۍ کول دي، نو ډوډۍ کول خو دې ته وایي چې هلته به یې قناتونه غوړولي او هغه دېګماران به یې راوستي، نو نه به یې څوک د حلالۍ نه خبري او نه به یې څوک د پخولو نه خبري، خو هغه له به دا غوښې راوړي وبې خوري. نو دا خو ټیک خبره ده، خو ضیافت دی، په دې کې خو څه اشکال نشته. هغه سړی چې میلمه راشي نو یا وله چرګه لالې او یا به وله ګډه لالې، او دغه فرق مراتب خبره. خو یو دا ده چې امیر صاحب را روان دی او په دې لاره داسې په دې بازار کې را روان دی، او داسې لسته اوښان داسې اوس تیار ولاړ دي په کراچۍ کې، پوهېږې په پښتو باندې. او چې امیر صاحب راځي نو چې امیر صاحب څنګه دا ګډا شروع کړه او دا لاس یې اوچت کړه، نو به دغه ته خره 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 او بس هلې پرې اوښانو شروع وکړه. او امیر صاحب داسې را روان دی او دا هارونه وتاچي او دا زنده‌باد او مرده‌باد وایي او دلته اوښانه لالېږي. نو دا کار د ارتداد او د کفر دی، پوهېږې په خبره باندې. او دغه اوښان خوړل مردار، دغه مردار دي. او دا کار چې چا وکړو نو دا کار د ارتداد وکړو، دا کار د کفر وکړو. ذبح لقدوم الامیر، د امیر صاحب د راتلو دپاره داسې چلو شو که واحد من العظماء، لکه په دې غټو غټو کې یو په دې غټای دا غټ چې ځان ته وایي، نو دا نو یحرمو، نو دا ارس حرام دی. ولی؟ لأنه اهل به لغیر الله، دام دا ما اهل به غیر الله لاندې راځي. او ولو ذکر اسم الله، اگر چې د امیر نوم په نه یاد کړی د الله نوم په یاد کړی، نو د دې څه مطلب دی؟ دا خو ته د هغه په دې حلالولو باندې د هغه احترام کوې که نه، په دې حلالولو باندې د هغه عزت کوې. نو په حلالولو باندې د الله عزت پکار دی. بسم الله الله اکبر په وایه، د الله تعالی پیدا کړي دي. او امیر که خیر نو امیر سربی نو لاړ شو دا ګډانو ته کېده چې سټې ښه غټ شي، نو هغه له دومره ورکه څه پې خوری هغه پې وخوروه. نو د هغه حلالول د هغه دپاره نه دي پکار، دا حرام شو. دی بل مثال شو. یو بل مثال د دې سره تړلی دی، اگر چې هغه هم د ما اهل به لغیر الله اولنی مصداق خو نه دی، خو ورسره شامل دی. هغه دا د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه بعضې او زنانو تپوس وکړو چې زمونږ داسې څه خلک دي او هغه بېدینه خلک دي، څه مجوسیان به وي که څه به وي، او هغې په مختلفو وختونو کې څه میلې ټیلې او د هغې څه اخترې مخترې او څه مهرجانونه، مهرجان چې ورته وایي، مهرجان پېژنې که نه، فیسټیولز
فیسټیول دا و نو داسې څه فیسټیول او څه اخترې او څه مهرجانونه د هغې نو روزانه که نه نو خو په مخه څه پخی او راوړي نو موږ له هم پکې راوړي نو دا خورو که نه خورو نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایي چې اما ما ذبح لذلک اليوم فلا تاکلوا که د دغه ورځې دپاره دې څه حلالې کوي نو دا خو مه خورئ ځکه دا به خامخا د دې د جاهلیت څه طریقه وي ولكن كلوا من اشجارهم او که د میوې دله مڼې مڼې او څه پیاز او ټماټر او څه الوګان او څه دا که نه څه میوې دله راوړي امونه او شلتالوان دله راوړو نو خیر دی دا بیا خورئ ځکه چې هغې کې د حلالې خبره نشته خو هغه د دې د خوشحالۍ نو خیر دی که لکه دا په کرسمس کې دا یو مصیبت دی هلته په برطانیه کې څوک اوسېږي په امریکا کې اوسېږي نو چا سره خبرې څه تعلقي نو هغه به راته وایي ستا اختر نو تا ته به وایي هیپي عید او چې د هغې نو تا ته به خامخا وایي چې ما ته به هیپي کرسمس وې نو بیا په کرسمس کې هغوی څه پخول مخول کوي نو تا له راولېږي نو دا به ته خورې که نه به خورې نو بس میوې وخوره او که نور څه وي نو بس هغه مه خوره غوښې یې پخ کړي نو هغه مه خوره دا مطلب شو دارنګې په دې کې په ما اهل به لغیر الله په حکم کې نذور د غیر الله هم شامل دي نظر د غیر الله د الله د نوم نه علاوه د بل چا منښت ده لکه په دې مزاراتو باندې چې دا مټایان ږدي دا ګوړې پرېږدي مونږ چې ماشومان نو ګوړې به هم پرېښودې الله دې معافي وکړي زم چې وړوکی یم دا پیجي بابا او د شاخیل بابا په خېټه به مې څلورنې زونه او ګوړې ایښودي پوهېږم په خبره باندې نو بد دا خو ماشومان جهالت جهالت نه پوهېږي او زمونږ په کلي کې علما کوم ځای زمون په کلي کې غټ مولوي صاحب هغه چې د هغه سره کیمیاي سعادت هغه سره ما په پارسۍ کې د امام غزالي کتاب دی نو دومره لوی دومره چاپ شوی نو ما د هغه په دکان کې د هغه سره او تسبیح به یې ډېرې غټه وي 500 تسبیح ورسره وي او جامې به یې د دې په خپو پورې اوږدې وي نو ما به په سوچ کوم یاره دا خدای مې دې نه خطا کړي خو غټ مولوي صاحب دا دی غټ مولوي صاحب هم د هغه نه ما یو ځل تپوس کړی او که هغه راته ووایم چې جواب هغه ما له سره کړی نو زه پرېږده اوس خدای دې وبخي دا مطلب شو نو دا نو کوم ځای علم کوم ځای نو دا خلکو په دا یې ښوده دا خیر دی دا قدر دی نو بیا به پسې واړه تله او د هغې نه بیا راغسته نو دا ما اهل به لغیر الله چې اواز شوی په هغې باندې د الله نه علاوه د بل چا دپاره فمن اضطر څوک چې مجبوره شو غیر باغ چې دی مستحل نه دی حلال ګڼون کې نه دی دا معنا ټیک ده او غیر باغ چې دی خواهش پوره کوون کې نه دی ولا عاد او نه زیاتې کوونکی دی چې ځان پې مړی نو فلا اسم علیه په ده باندې ګناه نشته مجبوره دې ته وایي چې مري دې ته نه وایي یاره جی بس مجبور یم د بېروزګاره شوی ما او دا د کرایهګانو دا کورونه خو ډېر زیات ګران دي نو د بینک نه به لږ سود راوالم چې یو کور پې ځان له جوړ کړم نو مجبور یم ده نو او په مجبورۍ کې خو وایي مردار هم جایز ده نو وایي مرې نه چې مري نو هله جایز ده ته مرې نه ولې دا د چا خپل کور چې نشته نو مړه شو نو دا د مجبورۍ خدای خبره په دې زمانه کې مجبوري کاروبار خرابېږي نو دا مجبوري ده کاروبار خرابېدل او کمېدل دا مجبوري ده نو داسې ته دې ته اضطرار دې ته نه وایي اضطرار دې ته وایي چې د سړي په جان باندې او د سړي په ځان او په روح باندې جوړه شي چې یا به مرې او یا به دا شی ګوټې نو هلته کې بیا غیر باغ ولا عاد دوه شرطونه دي اول شرط خو مجبوري شوه دویم شرط دی غیر باغ چې د مخالفت نیت نه وي داسې نه وایي چې یاره داسې چل به وکړم داسې علاقې ته به لاړ شم که نه د هندوانو وطن ته به لاړ شم او ځان سره به څه وړم هم نه نو آخر به یو ځل د لوږې نه خراب شم نو هغې به چې ته کې خنځیر حلال کړی نو دا خو به وسکم چې څنګه دی نو دا غیر باغ نه دا ته په زور داسې حالات را پیدا کې ولا عاد معنا دا نه ده چې اوس وایي چې اسم بیاره خو بس یو کړی راله ښه مزېدار جوړ کړه چې مه کوه چې ځان پې ښه د خولې راولم نه دا نه که نه دومره به وخورې چې څومره باندې ته ژوندی پایې اوس تا سره به خدای د نوړو حساب نه کوي چې دوه نوړی نو زمانه تپوس کوه چې یاره پنځه نوړی که شپږ نوړی نو دا خو د هر چا د تنور خبره ده چا تنور وړوکی دی چا تنور غټي نو ته خپل تنور ته ګوره چې ستا تنور څومره دی نو مطلب یې دا دی دا د نوړو حساب به سره الله تعالی نه کوي خو دومره ده چې ته به هم داسې نه کوې چې بیا به راشه اوس اسم مزه یې کړې ده او اسم مولي صاحب پتوه نشي لګولی حلال دی نو حلال نه دی ګورې ښه فلا اسم علیه ګناه د باندې نشته ځکه ته مجبور یې ورنه شی هغه شانې حرام دی او بعضې حضراتو خو ویلی دي چې نه حلال ورته ویلی شي په دغه وخت کې خو څومره نو هغه تا پورې سپارلې ده ته پوهېږه او خدای پوهېږي فلا اسم علیه بیا په ده باندې ګناه نشته ان الله غفور رحیم بېشکه الله تعالی بخونکی او مهربان دی
ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب بشکا کسان او دا مسئله په قرآنونو په قرآن کې دي په کتابونو کې دي او خلک نه بیانوي څومره خلک دا گمراهي کوي دا د مزارونو په مزارونو کې څومره د خلک لاله کوي او دا څومره الته پیسې وړي ول تقدي دا څومره الته ورځي او په ځان باندې کاڼي مګي دا څومره ورځي او الته په اغزانګوګانې زنګي الته زنګو چې پیر بابا کې چې زوی غواړي نو زنګو به وزنګي نه پیمان وای چې زوی د پیدا شي زنګو به ته زنګي خدای خو دې بیا وته تا کې نه چې ته په مخه زنګي بیا چې سړی توپ کار نه ډول شي نو زنګو چې میخه غواړي نو موګه بال ټک وای ها چې میخه غواړي نو سبا ټک وای موګه به ټک وای چې خدا غواړي نو بعد هغه جالون نه تابعګه خزم ته تابعګه تابعګه بس یو بل ته ګوري نو دغه طریقه ده نه ته دا چل او دا مولیان غږ نه کوي دا من جوارانم غږ نه کوي دا بدبخته شکلونه مسخ شوي چې الته ورشي پوهیږي په خبره باندې زه ورغلم مخ کورو دلته یو ځل د مولانا عبدالرحیم صاحب د الله پاک په کې دا سره اول ځل پیر بابا تلاړم د لاس نه به کلک نیولې مې ته باندې مې پرې مې زما وینا وسلته بیا چاواله یا بل جګړه جوړه نه پرې خو مې نو ما مسوکو او نه چاته وایم چې خاصه تماشا کوم نه بس تماشا پوه شو چې د تموس حاجی نو هغه زمانه کې خدا شی وکړ نو دا من جوړې پټي ان الذين يكتمون دا مولیان پټي مسلې نه بیانې ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب بشکا کسان چې پټي هغه چې الله راولېږي په دې کتاب کې په دې کتاب کې چې دا پټي کدا نور کتابونه ټول ښکارا کې خو دا پټي نو تبای يلعنهم اللائن ملعون ويشترون به ثمنا قليلا او په دې پټولو باندې پیسې د دنیا لي نن سبا خلک الټنوم بل ته وي چې څوک په ډاګه کوي ته وي د پیسې غوستي وي بیخ دی وځي چې څوک پټي پیسې دا غوستي دا سوچ قرآن نه پرې دي پیسې دا غوستي دي سوچ په خپل جماعت کې د قرآن درس نه پرې دي پیسې غوستي دي يهوديان اسرائيل نه ولا راضي کته دا کم ځنه مې قرآن کې ویل يشترون به ثمنا قليلا قرآن نغړ دلیل بلشته کم جماعت کې چې د قرآن بیان نه کیږي دغه جماعت والا بچرته د اسرائیل نه پیسې غوستي وي دلیل څه دی په قرآن کې ان الذين يكتمون ما انزلنا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا چې څوک قرآن وي دا ما بیان ولا ټول به ما وي خپته ولګي دا بل دلیل ده وي ولې تا ته پته ده سمه ما ته پته ده په قرآن کې دي کنه يشترون دي پیسې غوستي دا ډاکه ثبوت ډیر زیات مضبوط دی که د قرآن دا ثبوت ډیر مضبوط نه قرآن وایي چې څوک پټي د پیسې غوستي ها جی دا مطلب شو ويشترون به ثمنا قليلا او دی په دې باندې اخلي د دنیا لګي پیسې اولئک دغه کسان چې دي ما یاکلون فی بطونهم دین دنه کې د خپل خېټه ته دی په مړه خېټه نه خوري اکل فی بطنه دا معنی ده چې په مړه خېټه یې خورو او ما یاکلون فی بطونهم دی په خپل خېټو کې نه ور دنه کوي الا النار مگر ور د دوزخ زاچ څنګه دا دوزخ ده دا دې چې خوري دا دومره شوړه چې وای دا دوزخ ده دا ډوډۍ خوري قرآن وی دی خوري ته خېټه ته ور دنه کوي ور سو خوړې شي وای په دې مسله کې ته پوه شي نو بیا به آسانه ده خو پوي په نه کې دا وړې چې د حرام او د خوري دا بالکل ور دی خدا ور وسېزل نه کوي دې کې یو شرط پاتې دی چې هغه شرط پکې ملاو شو بس بیا به سېزل کې دا ماچس دبه او دا لایټر چې ستا په جیب کې پروت دی دا ور دی کنه بالکل ور دی ور دی دا په جیب کې څنګه پروت دی وای ور دی خو بس یو کمه پکې دی چې یا ول څه ټاک ورکه او یا ماچس پیوي دغه شان دان وړای چې کوم د دن نکړه د خپل خېټه دا مور دی خدا لا وس سېزل نه کوي دا چې د دوستر کې پټی شي کنه او د قبر ته ورسپاره د آخرت ته وربوک کې نو بیا ته تاسو کوه څنګه چلنه ور دی کنه دی نو دا ور دی خو یو شرط پکې پاتې دی دا پېټرول څه دا ور دی کنه دی ها دا بم دی دا کالتوس دی دا ټوپک دی پرې کې دا کالتوس دی دا ډز دی کنه دی دا کالتوس دا څه کوي نو ډز کې خو شرط څه دی یو شرط دی چې په دې ماشه زور کا بس چې دا دوک ولا ورغه بیا ګوره چې کوي کنه کوي نو دغه شان دا ور دی خو یو شرط پکې کم دی بس هغه شرط دا دی چې بعد یو بٹن دباو نو دا رنګ دا مور نو دا د حرام خوري دا بالکل دوزخ خوراک دا د جهنم ور خېټه ته چول دي نه دی وای څنګه جهنم ور خېټه ته چول دي وای جهنم ور دی خو یو شرط پکې پاتې دی هغه دا چې سترګې پټې شي کنه او د کده کنده ته ورسپاري نو بیا به پته لګي چې دی کنه دی اور اډو تعویل کوم چې دا سبب د ور دی او دا چل او دا پکې اډو وای بالکل ور دی خو شرط پکې نشته
شرط دغه دی چې به دا ماچس ووایي چې اوس پته ولګي چې اور دی که نه دی. ولا یکلمهم الله دې سره به د مینې خبرې ونه کوي الله پاک. د الله خبرې خو خوند کوي. په دنیا کې هسې یو سړی او ښه سړی یا غټ سړی چې چا سره خبرې وکړي دا بعضې کسان داسې دا لیاډر نه لیاډر پېژنې لیاډر د لیډر جمع ده لیاډر لکه مساټیر چې د مسټر جمع ده مساټیر لکه خرایر چې د خر جمع ده نو دا لیاډر د لیډر دا لیډر چې راشي په سټیج ناشي نو دا کم دا سرګرم نه دی چې ځان ته تابع دا ورته ورشي په غوږ کې هېڅ خبره نه خو خلک هلته ډېر شي نو دی ورته داسې په غوږ کې څه خبره هېڅ خبره نه خو هغه خلکو داسې ښکاره کوي چې زما سره پټې خبرې دي زما د ځان له خبرې دي دا هغې ته ښکاره کوي چې ګوره زه ډېر لوی سړی یم دی خو ګوره لوی دی خو ګوره که نه زم ځان ته څه وایم وایي هغه یو سړي وایي چې د خدای دا نوم خو ډېر خوږ دی خو دا ګوړه هم ګوره ځان ته څه وایي دی داسې دا نو ګوره دا خبرې د چا سره کول دا ډېر لوی چې د غټ چا سره خبرې کوي نو ته پې غټ ښکارې نو الله تعالی وایي چې تا به زه د دې نه محرومه کړم تا سره به زه خبرې نه کوم قیامت په ورځ به ستا سره زه خبرې نه کوم تا ولې حرام خوړه ایجنټي دې ولې کوله ولا یکلمهم الله الله تعالی به دې سره خبرې ونه کوي یوم القیامت د قیامت په ورځ ولا یزکیهم او دې به پاک هم نه کړي دې به توفیق هم ورنه کړي د پاکېدو دا توفیق به ورله ورنه کړي د داسې عمل توفیق به ورله ورنه کړي د هغې په نتیجه کې دی پاک شي توبه به یې قبوله نه ځکه دی توبه وباسي هم نه ولهم عذاب علیم او دې دپاره دی دردناک عذاب اولئک الذین دغه کسان دي اولئک دغه دې وپېژنده دغه دي دا چې د قرآن آیاتونه پټوي دا چې پیسې اخیستې دي اشتروا الضلالة بالهدى دی اغسط ده گمراهی په مقابله د هدایت کې والعذاب بالمغفرت نو انجام دا شو چې عذاب واغستو په بدل د مغفرت کې چې گمراهی دی واغستا په مقابل د هدایت کې نو نتیجه څه شو چې عذاب واغسته په مقابله ده بخنه کې فما اصبرهم على النار نو څه شی دی چې دی صبر کړی دی پر دوزخ دا تعجب صيغه ده نو الله تعالی کو تعجب نه کوي خو صيغه خو هغه استعمالي چې کوم انسانان استعمالي چې کوم د انسانانو د پوهې لپاره ده ځکه هغه خبره کوي مطلب دا دی فما اصبرهم على النار دا پر دوزخ ته څه ټینګ دی یاره دا دوزخ ته ډېر ټینګ دی او دوزخ ته دی ټینګېدی نه شي او دوزخ دی لیدلی نه دی فما اصبرهم على النار څه شی دی چې دی ټینګ کړي دي په عمل د دوزخیانو یعنی دی خو د دوزخیانو عمل کوي خو د دوزخي عمل کول نتیجه څه ده دوزخ ته تلل نو چې د دوزخ په عمل ټینګي نو دا داسې ده لکه ته چې اور ته ټینګي نو اور ته به رښتیا ټینګ شي نو دې ته سوچ کوه فما اصبرهم على النار مردان کې د یو سړي متعلق راته چا وی د هغه په بل سړي باندې د سود مطالبه وه زرګونه روپۍ سود یې وپې نو هغه جرګه راوسته ده ته یې وویل چې یاره جي په دې سود کې ما ته څه پیسې پرېږده نو چې بیټک ته راله کېناسته نو هغه سړی چې هغه سود یې پې مطالبه وه چې به مونږ ته پرېږده نو هغه کوربه لاړه او د کور نه په یو پلیټ کې سکروټې راوړې د تنور نه نو هغه سړي چې ورته وایي چې ما ته پکې څه پیسې پرېږده نو هغه ته وایي په دې سکروټو کې لږ لاس کېږده نو هغه وایي روغې کې لیونی نو یې ولې نو کېږده پکې لاس کې نو هغه وایي په دې کې څوک لاس دي لیونی هغه ورته وایي ته په دې کې لاس نشي ښودی او ما ته وایي لږې پیسې پکې راته پرېږده او د دغه پیسو دپاره به زه هغه دوزخ لزم او پکې به پروت یم چې هر دې نه 90 درجې ګرم دی او زه هغې ته ټینګ یم او ته دله چې ته ما ته وایې چې لږې پیسې دې کې کېده چې څومره منټه دې پکې لاس کې خو دومره 1000 روپۍ به درته پرېږدم وګوره ته وایې یقین یې نشته ته ګرځې په دیوالونو پسې سولول کوې چې یقین یې جوړی د دې یقین په شان شته یقین شته د دغه سړي په شان شته یقین شته چې سکروټ یې وله راولې وې زه ته پکې او وې دا ته وې ته ما ته وایې روپۍ راته پرېږده وې ته په دې کې لاس نشي ښودی تا ته د دغې روپو دپاره زه دې اور نه 90 درجې زیات اور ته ټینګ یم یقین یې و که نه و نو تاسو یقین جوړوئ ستاسو یقین جوړ دی داسې جوړ دی په یقینونو کار نه کېږي ښه ایمان جوړول پکار دي پوهېږې په خبره که نه او ایمان په قرآن جوړېږي دلته په قرآن ځان پوهې که هسې هوا په ډانګونو وې لګیا یې فیضا دا مطلب دی فما اصبرهم على النار فما اصبرهم على النار دې دوزخ ته څنګه ټینګ دي دې دوزخ ته څنګه ټینګ دوزخ ته څوک ټینګي دا مطلب فما اصبرهم ما اصبرهم على عمل اهل النار ما اجرأهم على النار دا څه شی دی چې دوی پر دوزخ دومره زړور کړي دي د دوزخ دا تلو دا کارونه داسې کوي او داسې زړور دي
چې د دوزخ درسې په خوښه وردانګي داسې. نو مطلب دا دی دا انتهایی بېوقوفه دی دوزخ لیدلی نه دی ځکه دوزخ پیژني نه. دا مطلب شو ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق دا ځکه به دوزخ ته بوزي چې الله را لېږلی دا کتاب په حق. وان الذين اختلفوا في الكتاب او بېشکه کسان چې اختلاف کړی دی په دې کتاب کې لفي شقاق بعید دا په ډېر لرې ضد کې دي. الله تعالی کتاب راولېږه او دې پکې اختلاف وکړو دا ضدیان دي. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب دا چې کله قبله بدله شوه نو په هر مجلس کې به دا باس کېده په هر مجلس کې به د قبلې باس کېده چې قبله داسې شوه دا قبله دا مخکې داسې ولې وه او دا بله داسې. یهودیانو به هم دا باس کو منافقانو به هم دا باس کو مشرکانو به هم دا باس کو هلته به مکه کې به هم دا باس و دلته به یهودیانو هم دا باس کو. نو بل باسونه به دا یو موضوع جوړه شوه خلکو له. نو الله تعالی دا آیاتونه راولېږل چې تاسو خو د دې قبلې د مسلې نه دونه غټ باس جوړ کړو لکه چې په اسلام کې د مانځه نه بغیر بل څه پټر کې اډوي نه. په اسلام کې صرف مونځ او په مونځ کې صرف دغه قبله ده. نو آیا د اسلام د دې نه علاوه نور کارونه منئ که نه منئ؟ یوازې قبله او یوازې مونځ دا د اسلام کارونه نه دي. نو تاسو ټول باسونه د اسلام تعبیر بس دا شو اسلام دې ته وایي د ړندو اتیم ته جوړ کړی. دا امام غزالی دا مثال ویلی. امام غزالی په دې کیمیاء سعادت کې دا مثال ویلی چې واته ړانده ورغله هلته اتیله نو چې په کوم شي باندې ګوته کېښوده چې بیا راغله وی اتي دغې ته وایي چا وی خپې ته وایي او د کوټې ستنې ته وایي او چا وی سم درمن ته وایي چا وی چج ته وایي هغې په دې غوږ لاس ایښودي او چا به وله په دې سپېمو کې لاس منډلي وي داسې لکه د خارونی سوړه دا په دې کمرو کې د خارونی سوړي. نو دا هر څه پکې وو خو دا یوم په خپل ځای یوازې ټیک نه و دا جزي و. نو تا یوه خبره راټینګ هغه یو ته یو راټینګه کړې ده هغه یو ته ایله غومبر راټینګ کړی چې به د قبرونه چاوېږه او نعتونه وایه او داسې خبرې کوي چې ته به وایې چې بس په پیغمبر عاشق خو یوازې دی. هغه بل ته ایله دا راټینګه کړه چې بس شپږ مسلې راټینګې کړه بس د اول وې 12 مسلې راټینګې کړه او د قبرونو نه تاوېږه را تاوېږه چې ګوره دې له څوک رانه شي او ټول هر څه راوړه د منجور د تندي له راچوه. نو منجور نه خو نه یېرېږي منجور غریب بچا ته څه چې په کرسۍ کم ناست هغه ته ټتم نه کوي. مولا عبدالرحیم صاحب د الله تعالی وبخي هغه به یو ټکی په مردان کې ویلو موږ واړه واړه یو جلسه کې تقریر کوو وی څه وکړو یو طاغوت په منبر ناست دی او بل طاغوت په کرسۍ ناست دی. هسې د هغه عجیبه عجیبه الفاظ و یو طاغوت په منبر ناست دی او بل طاغوت په کرسۍ ناست دی. نو په کرسۍ چې کوم طاغوت ناست هغه ته خو څوک ټتم نشي کولی. نو بعد دی وایي قرآن ټول وړي 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 دلته یو مولوي صاحب اوس وفات شوی دی خدای دې وبخي زمونږ یو دوست اوس هم ژوندی دی هغه تللی و ترجمې له نو وایي چې ټوله میاشت ترجمه مې وکړه نو وایي چې بیا ما ته وایي چې وایه که نه پلانکي صاحب څنګه ترجمه مې وکړه وایي ما ورته وایي چې یاره جي د اوسه پورې چې ما قرآن کتلی و په تفسیرونو کې نو زما دا خیال چې دا د ژوندو دپاره راغلی او چې ستا نه مې دا یوه نیمه میاشت ترجمه وکړو نو زه پوه شم چې په دې کې د مړو خبرې د ژوندو په کې هېڅ هم نشته. وایي ستا د ترجمې نه خو مې دغه یاد کړو پوه شوې چې صرف د مړو دپاره دی هر څه راوړی او قبر لی راچې هر څه راوړی او د منجور سر لی راچې د دې ژوندو دپاره پکې څه شته که نه. نو دا مطلب شو. نو دلته هم قرآن دا خبره کوي چې لکه د مانځه نه بغیر بل څه پېژنئ که نه پېژنئ. که په اسلام کې م یو مونځ زده کړی یو هم پکې دا شوړۍ زده کړې او بل هم مونځ زده کړی با دې دوو کارونو نه بغیر بل کار نه پېژنئ. نو لیس البر ان تولو نور د نیکۍ کارونه هم دي دا مو پېژنئ که لیس البر ان تولو وجوهکم نه ده پوره نیکي یوازې دا خو نه یوازې مسلماني خدا نه ده ان تولو وجوهکم چې تاسو واړوئ خپل مخونه یعنې اړول د مخونو ستاسو قبل المشرق والمغرب مشرق ته یا مغرب ته هلکه مشرق او مغرب ته اډوونه هلته یا شمال ته یا جنوب ته. ولكن البر من آمن بالله ولكن البر بر من آمن بالله لیکن نیکی دا غشاره چې ایمان راوړي په الله باندې والیوم الاخر په ورځ وروستۍ والملائکة په ملائکو باندې والکتاب او په جنس کتاب د الله باندې والنبیین او په پیغمبرانو باندې ایمان راوړي دا ایمانیات ورته ذکر کوي. ایمانیات دا شو په الله په وروستۍ ورځ په کتابونو په ملائکو په پیغمبرانو. بل اوس یوازې ایمان به ضرورت که پیسه هم لګوي. وآت المال على حبه او ورکی مال على حبه سره د مینې د دې مال نه سره د مینې د مال نه. نو ګوره مال سره به مینه یي که نه یي ذوي القربا خپلوانو له ورکی والیتاما یتیمانانو له به ورکی والمساکین او مسکینانو له به ورکی وابن السبیل او مسافرو له به ورکی د لارې زامنو له ځه چې ځي هلکه د لارې زامن څوک دي
د ښځې زامن او د سړي زامن خو راته معلوم دي، خو د لارې زامن تاسو ته معلوم دي. ابن سبیل وای ابن همیشه چاته وای؟ زوی ته وای، او اب همیشه پلار ته وای. نو چې اب همیشه پلار ته وای، نو ابو هريره د پیشو پلار ته وای کنه، بیا د پیشو پلار. حاجی ابو الکلام معنا څه ده؟ ابو الکلام آزاد مولانا، او هغه ابو الکلام چې د هندوستان صدر د خبرو پلاری، نو خبرې ته پیدا وي. ابن سبیل مسافر ته وای، کله لارې زوی ته وای، نه لارې زوی یا لکه ستاسو د لارې بچی راوړي. نو ابن سبیل هو قرآن ویلی. نو بد دا د سنه خبر نه دی، پوه شي په خبره باندې. ابو الاعلی او د مولانا مودودی نوم ته وای، د نوم غلط دی وای. وای اب خو پلار ته وای او اعلی خدای ته وای. نو اعلی په ارزه کې خدای ته وای. وای ګوره مونږ چې وای سبحان ربی الاعلی، نو ته سبحان ربی الاعلی وای که سبحان الاعلی وای، یا لکه سبحان ربی الاعلی په ځای سره سبحان الاعلی وای، نو مونږ شو. نو ته وای اعلی خدای ته وای، نو سبحان الاعلی وای کنه، رب ته به ساجد. اعلی الله ته وای که رب اعلی الله ته وای. وی فرعون هم ویلی جزء اعلی، ما فرعون سوی چې انا الاعلی کوي انا ربکم الاعلی. دا داسې خرایر دي چې د دې نه خبر نه دی چې هغه څه خبره کړې او دا خبره څه ده. نفس اعلی خو الله تعالی د مؤمنانو ته ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. اعلون د څه جمع ده؟ د اعلی. نو ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تاسو به ار یو اعلی ان کنتم مؤمنین که تاسو ایماندار یې. نو اعلی خدای ته وي تاسو به ار یو خدایان یې که ایماندار یې. نعوذ بالله من ذلک. او دا ګډې وړې غټ غټ مولیان وي، دومره مولیان چې هغه نوم په ریړه کې نه راځي، دومره پسې القاب او آداب او دومره پسې لکۍ لګېدلي شاته او مخې ته، دوه انجڼه ورته لګېدلې، یو شاته زور کوي او بل مخې ته. چې دوه انجڼه ورته شاته نه لګولې او مخې ته، نو هسې زور نه کوي. دا هغه مولیان دا خبرې کوي. اعلی خدای ته وایي. اعلی تعالی که ستاسو په دې کتابونو کې د الله تعالی یو کم سل نمونه دي که نه دي په دې قرآن مجیدونو کې؟ تاسو وګورئ اعلی پکې شته؟ حاجی نشته پکې. او رافع پکې شته که نه؟ رافع پکې شته. او د نبی علیه الصلاة والسلام یو غلام ابو رافع نوم ابو رافع. نو رافع خو بیا خدای ته وایي نعوذ بالله، او ابو پلار ته وایي. نو نبی علیه السلام دا نوم ولې نه بدلو؟ مشکات کتاب الزکات کې دا شته حدیث، مشکات کتاب الزکات کې دا حدیث دی، ابو رافع نوم دی. نبی علیہ السلام ته د خدای پیغمبر ما چرته ولېږه چې زکاتونه راوړم مال به هم ترې راکړې. نبی علیہ السلام ته خو زمونږ غلام یې، او چې غلام چې په مونږ باندې صدقې او زکاتونه اخیستل بند دي په تا هم بند دي، نو که تا وملېږم تا ته پکې څه نه میلاوي. او د هغه نوم څه و؟ ابو رافع. نو رافع خو د الله تعالی نوم دی، او اعلی د الله تعالی نوم دی. اعلونه خو الله تعالی مسلمانانو ته اذ نادى وهو بالافق الاعلى لا تخف انك انت الاعلى الاعلى. لا تخف ما يريغا اي موسى عليه السلام ځکه انك انت الاعلى، تصي تم اعلى، نو تم ته خدای. نو دا د دې خلکو علم دی، د چرګې امر علم هم نه دی، د چنچڼې امر علم هم نه دی. اساس لګیا دي سبوینو خلک گمراه احلوا قومهم دار البوار جهنم، خلک دوزخ غاړې له ورسول. امیان غریبانان خو پسې پوهېږي، او هغه ګوري وایي غټ مولي صاحب څه ته وایي پوهېږي په خبره. نو همیشه به سپینې، موږ به کله سپینې اغوندو کله به خړې اغوندو، پټکې به کله یي کله به نه، بلکې اکثر نه وي، ځکه چې په چل هم سم نه پوهېږو، رواج هم نشته، نو نم دی تړلی، چل هم سم نه راځي. په کار خو وه، خو بنو والا خو د ما نه غټ پټکې تړي، نو بیا به ما پرېږدي او په هغه پسې به روان وي. او به دومره وتړي چې د هغې لاندې به باران نه ورېږي، نو بیا به او ما به ته ایله په پټکي پېژنې، ته خو سړی ایله د پټکي نه پېژنې. نو هغه به دومره وته وزیرستان والا څومره غټ تړي، واړه واړه ماشومان یې دومره واړه واړه، سړي پرې لږ وسودي چې دا غریب سټ والا چېرته کې، د هغې رواج. نو دا علم دغې ته وایي. او یا به داسې وي که نه وایي دا انګلینډ کې هلته زه یو ځل چاول لرلم د 70 ځنو، بل یو ملګری هلته لرې یو ملګری وم، ما خو نه پېژندو. نو هغه زمونږ ملګرو ته وایي چې یاره ما سره خو وخت نشته او زه دله دعوت ورکوم، دی دې راشي. نو دعوت او تاسو ورسره راشئ. نو ما ته یې وایي چې یاره داسې ملګری دی، مشر سړی دی او دعوت. نو هغه ملته ډېر ښې ملګري را جمع کړي. نو وال سال ورته وایي د دې برمنګم نه لږ لرې یو 12 میله لرې 14 میله لرې یو ځای. نو چې زه لاړم هلته کې، نو خیر لاسه مو کوستو دې مشم میلاو. نو هغه د ما سره چې کوم زمونږ هغه خطیب او امام صاحب زمونږ د هغه سنټر د جومات هغه ما سره تللی، نو هغه ته وایي یاره تا خو فلان کې رانه وسته،
نو هغه له خوان ورکړ هغه وی یاره بس هغه قرآن نه نو بیا وی نه نو تا ول مخ هغه له وی تو ګوره دې کې بچ ته ناشنه په دې کې کم دی هغه وی ناشنا به وی دا یو غریب پکې ناشنا دی هغه وی خدا دې کنه ته پرې د مړ زړه تا غفلان کې سه بیا دوم وی نو سمه په زین کې نو ما وته وی چې یاره خو زه خو ما فلان کې نوم دی د پاکستان نو وسه بل راغله ما سو افتنی مې وشو دا نو بیا سړی وای ما په ذهن کې څه تصور جوړ کړو چې دومره غټه بقره خوري او یا به دومره غټ پټکي او دومره غټه به خېټه یو داسې په خلاله رسي په قینج را رواني ته مړه پرې طالب غونته کوي ته واځي طالب نو دا د خلکو به غټ سړی به څه ته وایي قبا جبا دستار پټکي پڼې تسبیح څه شی خو به یې که نه څه قصه مې څه به یې څه قره قوره څه روب داب چې را پخوا به موږ چې ماړه ووایي چې دیوان را روانېده نو وایي د ځنګل به جوړقېده رسي وایي دیوان را روان دی ځنګل جوړقېږي نو دې چې را روان یم دا ځمکه رسي جوړقېږي دې ته غټ مولوي صاحب احلوا قومهم دار البوار جهنم اعلی وایي خدای ته وایي ما ته د فاروق صاحب زموږ یو ملګری او منصوره کې ما سره مدرس په 1986 دا یو لطیفه راته یادېږي نو هغه عرض یې ویم تیم وابه هغه یو ډبل غین راغلی او ډبل غین تاسو نه پیژنئ زه بیا به چې ته وپېژنم نو وی هغه راغلی او دلته ګجرانوالي ته نو وی تقریر یې کاوه وی چې دا مودودي ځان ته ابوالاعلی وی او اعلی وی په دنیا کې دوه دي په دې ټولو کائناتو کې وی او تقریر کې په جلسه کې وی اعلی په دې کائناتو کې دوه دي یو الله اعلی دی سبحان ربی الاعلی دلیل دا الله اعلی دی دلیل څه دی سبحان ربی الاعلی او بل اعلی فرعون دی چې هغه ویلو چې انا ربکم الاعلی دا هم دلیل دی کنه تاسو خو په دې دلیل پوه شئ او دې په خپل باندې د یو ډېر لوی ډلې ناظم اعلی دی په خپل باندې دی څه دی چې سټیج ته راپاسو او په پوسټر کې وسره لیکلي و انجنانو کې یو لیکلی دا چې دی د فلان کې ډلې څه دی ناظم اعلی دی نو زه تپوس کوم چې دا اوس د کم اعلی پلار دی اعلی خو دوه شو نو دا د کم اعلی پلار دی وی ما ہوتے وہ چٹولی کو کہ یہ اس تیسرے اعلیٰ کا باپ ہے جو فلان جماعت کا ناظم اعلیٰ ہے وی جی جیسی چٹو کا تو جو میرے سے قلعے کی سو کیوں بھی نہیں خبر ہے بند وی میں چی اعلیٰ خودری دی یہ وہ پکتا میرا سٹاپ لار دی ابن سبیل ابن سبیل ابن او اب چی دے نسال عرب راوالا دا اب مانا طول مرسنوی ہاں جی ابو عذرن خاون ته وی د خزي خبره باندې پوه نشوي نو دا مختلف قسم معنی برته د اب کوي ابو هريره ابو رافع ابو الکلام ابو البرکات ابو الزوج پوهیږي په خبره باندې وابن السبيل او مسافر لور کوي والسائلين او سوال کوونکو توافر رقاب او په آزاد ولود غلامانو کې واقام الصلاة ومنځ قائمي وات الزکات او زکات ورکوي والموفون بعهدهم او چې پوره کوونکي د خپل وعدو اذا عهدوا چې کله دی وعده وکي والصابرين في الباساء او چې دي صبر کوي په فقر کې باسا فقر غریبي والضراء او په حالت د تکلیف او د مرض او د بیماری کې وحين الباس او په وخت د جنگ کې ګوره د صبر د درې ترجمه شوي صبر في الباساء او صبر حين الباس دا دوه دلته شوي او صبر عن المعاصي د ګناہوں نه ځان را بندول او صبر على الطاعات په نیکو باندې قائم او دائم پات کېدل نو چې دا خبرې پکې کنا نو اولئک الذین صدقوا دا کسان دي رښتینی په دعوت ایمان کې اولئک هم المتقون دا کسان دي چې متقیان دي واخر دعوانا